إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله رب العالمين حمد وثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود او سلام نه بعد زما محترم و معزز طلبه اکرام دا الله رب العالمین احسان او دا الله رب العالمین فضل دی چې رب العالمین مونږه د دین د زده کړې دپاره راوستیو زما محترمو الله رب العالمین چې مونږ دلته دنیا کې پیدا کړي او زمونږ د پیدایش مقصد دا مهمل او عبس او بیکاره نه دی بلکې الله رب العالمین مونږ د څه مقصد دپاره څه غرض دپاره پیدا کړي چې هغه مقصد او غرض رب العالمین خپله مونږ ته بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر خپل عبادت دپاره د دې وجې نه زما محترمو الله رب العالمین چې کله انسانان د خپل عبادت دپاره پیدا کړل نو دا عبادت به دا انسان څرنګه کوي په څه طریقې باندې به کوي د چا په طریقه باندې به ځي او هغه عبادت به کوي نو الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلو او د جنت نه یې راویستلو دا خبره ورته اول وکړله چې قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ای آدم علیه السلام ته دنیا ته روان خو یو خبره یاد وساته چې دا دنیا دا د متاع او د فایده او د ژوند حاصلولو ځای دی دلته به په تا باندې هر قسم تکالیف مصیبتونه راځي تا ته به ستا یو دشمن هغه به تا د سمې لارې نه اړوي نو دا خبره یاد وساته چې زما د طرف نه به تا ته یو هدایت کوونکی رهنما یو هدایت کوونکی پیشوا هغه به درځي ته به د هغې خبره منې هغې په خبرو باندې به عمل کوې نو کامیاب به او که چېرته تا د هغې خبره ونه منله د هغه په لار باندې روان نه شوې نو کامیابي ستا په مقدر کې نه ګرځېږي زما محترمو د دې د وجې نه الله رب العالمین په دې آیات کې وفرمایل چې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون کوم انسانانو چې د پیغمبرانو خبره منلې ده کوم انسانانو چې د پیغمبر په لار باندې روان شوي دي نو الله رب العالمین فرمایي چې په دې باندې نه ویره شته دی او نه به دوی غمجنې ویره د څه خبرې باندې چې کله دیو مړ کېږي د قبر هغه سختي د قبر هغه دهشت هغه دیو ته د رهنما د پیشوا بیان کړې ده د هغې نه به دیو به یېرېږي نه دیو به زړه مطمئني چې یاره ما په دنیا کې د دې ځای دپاره د دې ورځې دپاره محنت کړی دی دې ورځې دپاره ما کوشش کړی دی نو هغه محنت او هغه کوشش به دې ته مخې ته ولاړې او دا به د دې قبر نه ویرېږي نه زما محترمو بل الله فرمایل چې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن د څه د شي نه به غمجن نه غمجن به دوی ته هغه شي نه نه چې
چې سبا د قیامت په ورځ باندې د قبر نه چې راپاسېږي نو سخته ورځ ده، هیبتناکه ورځ ده. د هغې هیبت او د هغې دهشت نه به دیو غمجن به نه وي، ځکه دیو ته به پته وي چې ما په دنیا کې اعمال ښه کړي دي، ما په دنیا کې کوشش او محنت صحیح کړی دی، د دغې ورځې لپاره د دې محنت مې کړی دی، نو ځکه به دیو غمجن نه وي. زما محترمو، ورپسې الله رب العالمین دغه خبره مو فرمایله چې کوم انسانانو په دې دنیا کې د دې رهنما د دې پیشوا خبره نه ده منلې، نو هغې دپاره څه شی دی؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دغه انسان به غمجن وي په دې سخته ورځ باندې، خفه به وي او ټکانی کوم ځای دی؟ جهنم دی. په دې جهنم کې به همیش همیش دپاره پروت دی. زما محترمو، چې کله انسان دنیا ته راغی، دنیا کې قدم کېښوستو، دنیا کې ورسره دوه شیونه هغه الله رب العالمین مونږ ته بیان کړي دي. یو شیطان دی چې هغه زمونږ ابدالابد دشمن دی، هغه مونږ سره په دې دنیا کې راغی. دویم، په دې دنیا کې چې مونږ ژوند تېرو، په دې دنیا کې چې مونږ وخت تېرو، لکه څنګه چې الله رب العالمین وفرمایل چې قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تاسو په دې دنیا کې د یو بل سره دشمني کوئ. دغه دشمني څه شی دی زما محترمو؟ دا د انسان د زړه خواهشات دي، دا د انسان د زړه ارمانونه دي. هغه چې انسان ته نه پوره کېږي، نو انسان بیا بل انسان ته چې ګوري چې هغه سره مال او دولت دی، هغه سره جاه او جلال دی، هغه سره پیسه ډېره ده، نو د هغه سره دشمني کوي. نو دا ضد د دنیا د الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې تاسو به خپل منځ کې به دشمني کوئ. ورسره الله رب العالمین موږ د دې خبرې نه هم خبر کړو چې انسانه دا ټولې خبرې ما ته بیان کړې، خو یو خبره یاد وساته چې کل نفس ذائقة الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنة وإلینا ترجعون. هر انسان چې په دې دنیا کې دی، هر هغه انسان چې ساه لري، هغه به د مرګ ذایقه څکي، مړ کېږي به، خو په دې دنیا کې په هغې باندې به مصیبتونه، فتنې، تکالیف به پرې راځي. دا څه دپاره؟ د دې دپاره چې دا انسان معلوم شي چې آیا د الله رب العالمین خبره څونه منلې ده او د الله رب العالمین نافرماني د څونه کړې ده. ځکه الله رب العالمین فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هغه انسان دا ګمان کوي چې بس دا د دنیا ته راغی او پرېښوستلی شو، په دې باندې به کوم فتنه نه راځي، کوم ازمیښت به د الله رب العالمین د طرف نه نه راځي، کوم امتحان کې به دا نه اچولی کېږي. نو الله رب العالمین فرمایي چې نه، داسې نشي کېدلی چې کله انسان ایمان راوړي، کله انسان د الله رب العالمین په لار باندې روان شي، نو خامخا به الله رب العالمین د دې انسان امتحان اخلي چې یاره دا انسان په څونه اوبو کې دی، په تکالیفو کې زما طرف ته راځي او که نه راځي، په سختیانو کې زما طرف ته راځي او که نه راځي، په راحت کې زما طرف ته راځي او که نه راځي. نن سبا مونږ څه کوو زما محترمو؟ مونږ په راحت کې، په تکالیف کې الله رب العالمین پرېښی دی. ولې؟ مال را سره زیات دی، جاه و جلال را سره زیات دی، ځمکې را سره زیاتې دي، کاروبار مو شروع شوی دی. هغه الله رب العالمین عبادت، د الله رب العالمین هغه دین، د الله رب العالمین ته سر به سجود کېدل، هغه زمونږ د ذهنونو نه وتې دي، هغه زمونږ د نفس نه وتې دي. نو د دې د وجې نه الله رب العالمین مونږ چې دی نو هر قسم مشکلات سره مخامخ کړي یو، هر قسم فتنو سره الله رب العالمین مونږ مخامخ کړي یو. ځکه الله رب العالمین مونږ ته دا فتنې هم وښودلې چې انسانه په تا باندې په دنیا کې قسمه قسم فتنې راځي. څه شی دی؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زما محترم، الله رب العالمین موږ ته دا فتنې پر راپګوته کړې دي چې دا خواهشات دي د زنانو، د اولادو، د مال و متاع، د سرو زرو، د سپینو زرو، د سورلو، همدغه شانتې په دنیا کې چې دا بنګلې دي، د دې خواهشات به انسان په ذهن کې به راځي چې یاره یو ښایسته بنګله وی را سره، یو ښایسته سورلۍ را سره وی، مال و دولت مې زیات وی، کاروبار مې موجود وی. نو الله فرمایي چې ذلک متاع الحیات الدنیا، دا د ژوند د دنیا سامان دی، خو والله عنده حسن المآب، د الله رب العالمین سره ښایسته زندګي ده، ښایسته ځای دی د ورتګ. دغه ښایسته ځای کله میلاویږي
څنګه ملاویږي؟ دا هغه وخت ملاویږي چې کله انسان دې فتنو ته، دې ازمیښتونو ته، دې ابتلاګانو ته ځان مضبوط کړي، دې ته صبر وکړي، دې دا په ښه طریقو سره په خپل ځان باندې برداشت کړي، نو هله به ورته الله رب العالمین حسن المآب ځای ورکوي. زما محترمو، که چېرته انسان په دې ابتلاءاتو باندې، په دې ازمیښتونو باندې د الله رب العالمین د لارې نه واوړېدو، د الله رب العالمین د دین نه واوړېدو، نو الله رب العالمین فرمایي چې د الله رب العالمین سره بیا ښایسته ځای نشته. فبئس المهاد، ډېر بدترین ځای دی د الله رب العالمین سره. نو د دې د وجې نه زما محترمو، زه تاسو ته یو څو فتنې بیانوم چې هغه د دنیا کې موږ ته رامخامخ شوي دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې داسې فتنې به تاسو باندې راځي. ځکه 1400 کاله مخکې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیان کړل چې انسانه، ای زما امتي، په دې خبره باندې ځان خبر کړه چې په تا باندې به داسې فتنې راځي لکه د شپې تورتم. یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا. سهار چې شي دا مسلمان ایمان به راوړی، لمونځ به هم کوي، هر څه به کوي، خو چې دا ورځ تېرېږي داسې خلک به د مخامخ راشي، داسې کارونه به د مخامخ شي چې هغه ایمان به دا پرېږدي او دا به وایي چې مړه په ایمان کې څه کومه، څه راته میلاویږي، هېڅ ته به کافر شي. او د شپې به دا انسان مؤمن وي، او چې شپه به تېرېږي سبا به بیا دا کافر شوی وي. دا په څه باندې؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا، دا خپل دین به خرڅوي په څه باندې؟ په دنیا باندې. زما محترمو، د دنیا څه شی دی؟ د دنیا شهرت به وي، د دنیا جاه و جلال به وي، د دنیا عزت به وي، په هغې باندې به دا خپل دین خرڅوي. لکه تاسو وګورئ زما محترمو، نن سبا زمونږ علما کرام چې ځان ته علما وایي، ځان ته مفتیان وایي، ځان ته لوی لوی القابات ورکوي، تاسو وګورئ چې خپل ځان د مشهورۍ دپاره، د خپل ځان د عزت دپاره، د خپل ځان د اوچتوالي دپاره هغه د الله رب العالمین دین، د الله رب العالمین شریعت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هغه شاته غورځولي دي او د هغې طرف ته نه راځي. زما محترمو، هغه چې دی نو مقابله د هغې کوي، د هغې باندې خبرې کوي، هغې کې تعویلات کوي. دا ټول څه شی دی زما محترمو؟ دا هغه فتنې دي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي چې یبیع دینه بعرض من الدنیا. دا خپل دین به خرڅوي د څه دپاره؟ د دنیا د یو څو جاه و جلال دپاره، د یو څو عزت او مرتبې دپاره. لکه یو څو مثال زه تاسو ته درکوم زما محترمو. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي چې تاسو کله په مانځه باندې ودرېږئ، لمونځ کوئ، نو دا خالیګاه په مانځه کې دا پرېږدئ. زمونږ یو عالم ځان ته مفتي وایي، قسمه قسم القابات ځان له ورکوي. هغه څه فرمایي؟ هغه دا مشهورتیا وګورئ زما محترمو چې ځان مشهوروي، د احادیثو سره مقابله کوي، د احادیثو تعویل پکې کوي، او هغه ځای چې په کوم ځای کې د ده مشهورتیا کېږي، د ده عزت جوړېږي، هغه بیانوي، او چې کوم ځای کې د ده عزت ختمیږي هغه نه بیانوي. زما محترمو، دا یو قسم ته فتنه ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه خبر کړي یو. وایي ما سره یو کس ودرېدو، خپې را سره ملاولې، مانځه نه بعد ما ورته وویلې چې دا ته څه شی کوې؟ زما د ټول توجه د مانځه خرابه کړه، زما د خشوع خرابه کړه. هغه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپې ملاوې کړه، دلته شیطان ودرېږي، دا خالیګاه کې شیطان ودرېږي. نو هغه ورته څه وایي؟ وایي ته چې دومره کلاو ولاړې دې منځ کې شیطان نه راننوځي. بیا تاسو وګورئ زما محترمو، د شهرت دپاره حدیث څنګه پیش کوي، دلیل څنګه پیش کوي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اذان وشي، اقامت وشي، شیطان وتښتېږي. نو دلته شیطان د کوم ځای نه وایي تعالی راغی؟ دا ته څه خبرې کوې؟ ګورئ دغه ځای پورې د ده شهرت کېږي، دغه ځای پورې د ده عزت جوړ دی، د چې کوم کار کړی دی د هغې دلیل دې ځای پورې دی. نور حدیث مخکې نه بیانوي چې نور هم بیان کړم، که چېرته یې بیان کړو نو د ده دا عزت، د ده دا شهرت هغه ختمیږي. ولې؟ موږ ته پیغمبر فرمایلی چې یبیع دینه بعرض من الدنیا، خپل دا دین
دا اسلام دا شریعت دا علم چې ته کوم زده کړی دی دا به خرڅوي څه دپاره د خپل د دین دپاره زما محترمو د خپل دنیا دپاره به خرڅوي د خپل د شهرت دپاره به خرڅوي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه مخکې بیا فرمایي چې کله انسان ودرېږي نو دا شیطان ولا راشي او وسوسې اچي ته ته دا پته نه لګي چې یاره ما 4 رکعاته لمونځ وکړو 5 رکعاته مې وکړل هغه د الله رب العالمین د دین نه د الله رب العالمین د ذکر نه غافله کې زما محترمو بل وګورئ زما محترمو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د امام پسې سورة فاتحه لوستل دا د لمونځ یو جز دی کوم انسان چې سورة فاتحه ونه لولي نو د هغه لمونځ نه کېږي زما محترمو دلیل وګورئ زما محترمو څه کوي د خپل د شهرت دپاره د خپل د دین او د علم د خرڅ دپاره په دې فتنه کې ځان مبتلا کولو دپاره دلیل څه وایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړو او په معراج کې انبیاء کرامو ته لمونځ کولو نو آیا هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة فاتحه ولوستې وه هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه نه ولوستې نو که چېرته ته زمونږ لمونځ ته غلط وایې زمونږ لمونځ ته چې بېکاره لمونځ وایې اول د هغه لمونځ ته بېکاره ووایه نو بیا موږ ته ووایه زما محترمو جواب څه شی شو اسم جواب نشته دی صرف دومره ده دا خبره دې د وجې نه کوو دا دلیل د دې د وجې نه پیش کوو چې موږ پکې څه شو مشهور شو چې وګوره که نه مفتي صاحب څونه ښه دلیل راته پیش کړو هغه دلیل څه شی دی تاسو ته پته ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د انبیاء کرامو کوم امامت کړو په هغې کې سورة فاتحه نه ولوستې دا خبره په کوم ځای کې راغلی چا تاسو ته کړې ده خو صرف خبره څه شی ده یبیع دینه بعرض من الدنیا دا بیانې د دې د وجې نه چې کوم کار دیو شروع کړی دی کوم د حدیثو مقابله دیو شروع کړی ده کوم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په دین کې چې کوم تعویل کوي د هغې دپاره څه شی ګوري یو ځای ګوري چې هغه په هغې باندې فټ کړي نور اسم نشته زما محترمو دا ټولې خبرې غلطې دي بیا وایي چا رانه سوال وکړو چې یاره هغه وخت کې خو دا سورة فاتحه نازل شوې نه وه که نه وایي او اوس دا خبرې باندې واورئ د دې دلیل واورئ دا څه وایي وایي امام بخاري رحمه الله باب تړلی دی چې امام انما جعل الامام لیتم به امام د دې دپاره دی چې ته د هغې اقتدا وکړې د هغې پسې روان شي هغه چې کوم کار کوي ته م وکړې نو زما محترمو که چېرته مونږ د دې حدیث مقابله نه کوو نو دا باب چې امام بخاري رحمه الله تړلی دی حدیث کې همدغه الفاظ راځي چې انما جعل الامام لیتم به امام د دې دپاره مقرر شوی چې ته د هغې اقتدا وکړې نو امام سورة فاتحه وایي نو ته ولې ورپسې سورة فاتحه نه وایي بیا دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرنی لمونځ چې کله هغه بیمار شو خپلې حجرې نه په 2 کسانو باندې سپورټ باندې را روانو او ابوبکر رضی الله عنه هغه چې دی نو لمونځ کولو او دا چې ورغی وایي ابوبکر رضی الله عنه وروستو شو وایي حدیث کې دغه الفاظ راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ د هغه ځای نه شروع کړی چې د کوم ځای نه ابوبکر ختم کړی وایي وګوره دې کوم چې دی نو سورة فاتحه نه ولوستې نو دغه الفاظ د کوم ځای نه راغلي دي کوم ځای کې بیان شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لمونځ کې سورة فاتحه نه ولوستې زما محترمو ښه ټیک ده دغه خبره که مونږ در سره ومنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة فاتحه نه ولوستې نو ستاسو په دین کې ستاسو په مذهب کې هم دغه خبره موجود ده چې جمع ولاړ یو انسان راشي او چې نیت وتړي امام په رکوع کې لاړ شي دا چې دی نو سبحانك اللهم دا چې ولولي نو دا خو ستاسو دین او ستاسو د دلیل خلاف شو چې تاسو وایئ چې سورة فاتحه مه لولئ ځکه قرآن کریم چې کله بیانېږي نو فانصتو چپ شئ دلته چې قرآن کریم بیانېږي نو تاسو ولې دا سبحانك اللهم لولئ دلته تاسو دپاره فانصتو نه دی راغلی صرف د سورة فاتحه لوستلو دپاره فانصتو راغلی دی زما محترمو دا ټولې خبرې چې دي دا څه شی دی یبیع دینه بعرض من الدنیا دا خپل دین خرڅوي څه دپاره
د دنیا د یو څو روپو دپاره، د دنیا د شهرت دپاره، د دنیا د جاه او جلال دپاره. کله دیو راپاسېږي زما محترمو د علما کرامو او د صحابو پسې خبرې کوي. ځکه د سیرت په کتابونو کې دغه خبره راځي چې مستشرقین هغه خلک چې د علما د غرب دي هغو د انسان او د مسلمان د ګمراهۍ دپاره 3 کارونه کړي دي زما محترمو چې انسان په دې کار باندې ګمراه کېږي، د دې نه علاوه بل څه باندې نه ګمراه کېږي. او خاص کر امت د محمد صلی الله علیه وسلم چې ځان ته مسلمان وایي، ځان ته په حق باندې وایي، هغه انسان په 3 کارونو باندې ګمراه کېږي. او هغه 3 کارونه غرب په مونږ باندې شروع کړي دي او مونږ په هغې پسې روان یو، هغه اقتدا مونږ کوو زما محترمو. هغه 3 کارونه څه شی دي؟ ټولو کې اول دیو دا سوچ وکړو چې د دیو د پیغمبر په ذات باندې اعتراضات شروع کړي، د دیو شکوک واچوي په د پیغمبر په دغه کې، د دیو د پیغمبر سره تکلیف او شک واچوي چې دا پیغمبر داسې دی داسې دی، نو دیو به دا دین نه انحراف وکړي، دیو به دا دین پسې به نه ورځي، توحید پسې به نه ورځي، او د قرآن او د وحي او پیغمبر چې کوم دین راوړی د هغې نه به دا انسان متنفر کېږي زما محترمو، د لارې نه به اوړي. هغو دا کار شروع کړو او موږ د هغې اقتدا شروع کړې ده. تاسو وګورئ کله پیغمبر په خوب کې وینو ځان د اوچتوالي دپاره، خپل د دین او خپل د مذهب د خرڅ دپاره، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یبیع دینه بعرض من الدنیا، د پیغمبر قسمه قسم بېعزتي مونږ کوو خپل ځان دپاره. دا نه دی کول پکار زما محترمو، دا د غربو یو وسوسه ده، یو دسیسه ده، یو چلونه دي چې په مونږ باندې اچولې ده زما محترمو. دویم چې دا انسان ګمراه کوي، دا مسلمان ګمراه کوي، دا غرب په څه باندې؟ هغو ورته دا وفرمایل چې احادیثو کې چې کوم دین کوم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، د هغه احادیثو شک په دې په زړونو کې واچوئ چې د هغه احادیثو شک د دې په زړونو کې راغی، نو دیو به دا دین بیا نه تسلیموي، د دیو ګمراه کول، د دیو د سمې لارې نه اړول هغه صحیح کېږي زما محترمو. دریم چې د دې مسلمان سره د دیو په علم کې د دیو دپاره کتابونه ولیکلی شي، د دیو قوت علمي چې کوم دی هغه د سمې لارې نه واړولی شي. دیو چې چا د کوم دین بیانوي، کوم مذهب شریعت بیانوي، کوم علم بیانوي، د هغه علم کې ورته چې دی نو خبرې واچوئ، کتابونه ولیکئ، تصانیف ولیکئ، مؤلفات ولیکئ چې هغو دغه بیان کړي او چې دیو کوم صحیح دغه دی هغه د دیو ختم شي زما محترمو. دغه غرب زموږ د ګمراهۍ دپاره او دغه 3 خبرې موږ خپل ذهنونو کې اچولې دي، موږ په هغې باندې عمل کوو او کوم صحیح دین چې کوم پیغمبر موږ ته رالېږلی د هغې نه موږ رسو شوي زما محترمو. او الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. انسان دا خبره کوي چې ما ایمان راوړو، په دې باندې به امتحان نه راځي، په دې باندې به ازمیښت نه راځي، په دې باندې به د الله رب العالمین د طرف نه ابتلا نه راځي. دا ټول ابتلاءات دي زما محترمو، دا ټول ازمیښتونه دي، دا د الله رب العالمین د طرف نه به مونږ باندې را روان دي. دې ته به صبر کوو، د دې به مقابله کوو. دا به ګورو چې کوم سړی زمونږ د پیغمبر په ذات کې، زمونږ د پیغمبر په شخصیت باندې خبرې کوي، زمونږ د پیغمبر د راوړلی شوی دین شریعت د هغې تعویل کوي، د هغې پسې خبرې کوي، د هغې ملنډې کوي، د هغې به مونږ مقابله کوو زما محترمو. او الله رب العالمین مونږه دینی مرکز ته راوستی یو د علم د حصول دپاره، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چا لپاره چې الله رب العالمین د خیر اراده وکړي نو دین کې فقاهت او دین کې پوهه ورکوي. الله رب العالمین هم فرمایي چې کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو غوره امت یې څه دپاره چې خلک به د نیکو طرف ته رابلئ، د بدۍ نه به منې کوئ. خو دا په څه باندې کېږي؟ دا هله کېږي چې موږ د علم زده کړو، په دې باندې ځان پوه کړو. زما محترمو، الله رب العالمین او پیغمبر موږ ته د دې فتنو په باره کې خبرداری راکړی دی چې انسانه دغه فتنې به تا باندې راځي،
خو دا خلک به څه دپاره کوي یبیع دینه بعرض من الدنیا دا خپل دین به د دنیا د یو څو روپو دپاره د دنیا د شهرت دپاره د دنیا د جاه و جلال دپاره د دنیا د موټرو د ګاړو دپاره دا به خرڅوي زما محترمو خو تاسو طلبه کرامو دغه خبره کومه چې په دې فتنو باندې ځان خبر کړئ په دې باندې ځان اشنا کړئ او د دې مقابله وکړئ د دې نه خلک خبر کړئ چې انسانه ای امت د محمد صلی الله علیه وسلم دا فتنې مونږ ته پیغمبر هم بیان کړي دي دا فتنې مونږ ته الله رب العالمین هم بیان کړي دي اوس به د دې نه مونږ ځان څنګه ساتو ځان به ترې څنګه بچ کړو د هغې دپاره هم پیغمبر مونږ ته یو څو طریقې ښودلي دي چې انسانه ای زما امته چې دغه فتنې په تا باندې رالې نو یو څو کارونه دي هغه ته وکړه الله رب العالمین به د دې فتنو نه تا له نجات درکړي د دې فتنو نه به تا بچ کړي ټولو کې اول څه شی دی د دې فتنو باندې د الله رب العالمین نه پناه غوښتل دي هر وخت دا دعا مونږ وکړو چې الله مونږ باندې په دنیا کې چې کومې فتنې راځي د دې نه زه تا باندې پناهي غواړم ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنه المسیح الدجال او د فتنه د عذاب القبر د دې نه پناه غوښتې ده او ورسره دا هم فرمایي چې انسانه نورې فتنې داسې دي چې د هغې نه به ته د الله رب العالمین نه پناه غواړې څه وفرمایل دا یې وویل چې کله ته مونځ کې د مانځه نه بعد دا دعا کثرت سره وایه چې اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين زما محترم دا دعا مونږ د خاص کر پکار دی خاص کر مونږ طلبه کرامو ته چې مونږ الله رب العالمین په داسې فتنو کې مبتلا نه کړي په داسې فتنو کې مونږ وانه شئ چې مونږ کوم دین زده کړی دی کوم علم زده کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ د بشارت د خیر والا راکړی دی د هغې نه مونږ محروم نه شو د هغې نه مونږ په ډډې نه شو زما محترمو دا دعا مونږ د کثرت سره پکار ده چې مونږ خامخا هر طالب العلم دا یاد کو او هر منځنه بعد دا دعا وکړو زما محترمو دا الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین چې دا فتنې کوم دنیا کې راغلي دي د دې نه مونږ خبر کړي او اشنا کړي او د دې نه د بچ کېدو هغه اسباب هغه مونږ ته مهیا کړي چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو او د دې فتنو نه بچ شو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون زما محترمو الله رب العالمين په انسان باندې قسمه قسم ازمایښتونه کوي کله داسې ازمایښتې چې هغه نیک وي کله داسې ازمایښتې چې هغې باندې انسان ته صبر کول پکار وي
نو الله رب العالمین پیغمبر چې کوم را لېږلی دی هغه موږ ته دغه خبره بیان کړه چې انسانه ته به د الله رب العالمین نه پناه غواړي په دې باندې. دویم چې انسان د دې فتنو نه بچ کېږي هغه څه شی دی؟ عقیده د توحید په خپله. ځکه الله رب العالمین موږ ته دغه وفرمایل چې انسانه په دنیا کې چې کوم انسان پیدا شوی دا تاوان او په خسران باندې دی. صرف هغه کس بچ کېږي چې دا یو څو صفات پکې موجود دي چې الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان یې راوړی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه کوم دین چې ښودلی دی په هغې باندې عمل کوونکي وي، نو دغه انسان زما محترمو بچ کېږي. دریم چې موږ د پیغمبر کوم طریقه ښودلی دی هغه دا دی چې زما نه وروسته کوم زما صحابه دي د هغو اقتدا د هغو تابعداري هغه په تاسو باندې لازم او فرض ده. دې د وجې نه زما محترمو که چېرته یو خبره داسې وي چې د انسان د سترګو نه پناه وي احادیثو کې دې ته میلاو نه شي، نو بیا انسان ته پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ملګري کوم صحابه دي د هغو اقتدا دې وکړي. ځکه الله رب العالمین هم موږ ته فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که چېرته تاسو د دې صحابو په شان دې اقتدا وکړه، د دوی په لار باندې روان شوئ، دوی چې کوم رنګې عمل کړی او دغه شان دې اعمال تاسو وکړو، د فقد اهتدوا تاسو به هدایت مونده کړئ. او پیغمبر هم موږ ته فرمایي چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، په تاسو باندې زما د صحابو او خاص کر د خلفای راشدینو اتباع تابعداري دا لازمه ده چې تاسو په سمه لار باندې روان شئ. زما محترمو نو د دې د وجې نه زما محترمو الله رب العالمین مونږ دیني مرکز ته راوستی یو. الله رب العالمین په مونږ باندې د دین فقاهت زده کوي، مونږ یې د غوره خلکو کې راوستی یو. داسې ونه کړو چې هغه غوروالی لکه څنګه چې الله رب العالمین بني اسرائیل له ورکړی و چې واني فضلتکم علی العالمین، او هغه څه وکړه هغه غوروالی هغه فضیلت یې د هغې نافرماني وکړه، نو الله رب العالمین د هغو نه شادوګان جوړ کړل. اوس موږ هم الله رب العالمین د دین د زده کړې د دین د فقاهت دپاره راوستی یو. په دې مقدس ځمکه باندې موږ غوره خلک یو. که چېرته موږ په دغه فتنو کې ځان مبتلا کړو، د شیطان د وسوسو د شیطان د مکارمو باندې اخته شو، نو زما محترمو زموږ حالت به بیا د بني اسرائیلو نه زیات بدتر وي. زما محترمو لږ دې طرف ته سوچ پکار دی، لږ دې طرف باندې راتګ پکار دی چې الله رب العالمین او پیغمبر چې موږ خبر کړي یو، نو په دې کې خامخا اجر او ثواب موجود دی. په دې باندې ځان خبرول پکار دی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین چې کوم فتنې په دنیا کې دي د هغې د مقابلې او د هغې نه د ځان ساتلو توفیق دی الله رب العالمین راکړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على